أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې به یو دوه درې کومه خبرې خو سپینا د کسانو دغه وکړو تقریرونه خلکو خو وکړو خو زه به یو دوه خبرې دي څه وکړم بیماروم یم چې د خپل کاروبار نه به شروع کړم او خپل ځان نه به شروع کړم. مفتیان صاحبان مې دې راوستي دي که زمونږ دا کاروبار یاره د سود پکې آرامي نه زمونږ څه کار دی چې موږ سودي کار کوو او خپلو بچو له بیا د سود رزق ګټو. ته پټو نوم خلاص شو پټي خرڅ کړو او ته سود نوم هم وګاټو. زه په ډېرو ښه مجلسونو کې ناست یم او ما ته ډاري خلک وایي مړه ته د سودیانو مشري کې نو زه خو دننه لکه اور والم خو بهر خو پته نه لګي چې یاره دا سړی څنګه شو یا څنګه نه شو. یو خدای الزام لګول په مسلمان سړي چې یاره دی کافر دی نو کېدی شي دا سړی په خپله کافري. ما ته که یو سړی وایي دا سودي دی او د سودیانو مشري کوي کېدی شي دا سړی په خپله د سود کاروبار کوي ځکه هر سړی دی په خپل ګریوان کې وګوري دننه چې زه څومره مسلمان یم په امانتو کې مې څومره خیال وساتو په فیصلو کې مې څومره خیال وساته د خلکو او په بل سړي باندې لکه دا تهمت لګوم. په دې لپاره مې مفتیان صاحبان راوستي دي که موږ دا کاروبار ټیک نه کوو. البته په خپلو ملګرو کې راته یو څوک کمې ښکاري هغه ته اوس وایم چې بیا سبا له خفه نه یې. زه یو بارګین ته تللی یم او سړی خفه دی په ګاډي باندې او هغه بارګین والا نوم یې په دې نه علم چې ونه شرمېږئ. 30,000 روپۍ ته زما په برکت اخیستې دي په دې وجه یې اخیستې دي چې ما دا ګاډی بل ځای خرڅ کړلی او هغه بل سړی وایي ما بل ځای خرڅ کړلی. حرام دی که دا خرڅ وي دا پیسې حرامې دي او دا چې هر څوک لا کالي او که 2 لاک کالي او که 10 کالي او که 15 بالکل حرامې پیسې دي. دا زما په بارګین والا کې دا هیب شته. زه یې ته ښه په ډاګ وایم چې آینده لپاره ځان برابر کوئ دا مه کوئ. زه به د خپل ځان نه دې شروع کړم چې ما د خواځرخیل خوشحالۍ د جمشید زوی له خپل ټیزټ ګاډی ورکړلی 1.5 کال مخکې په مخکې ورځ کمیټۍ ته ملکزاده راوستې او د کوټنۍ زه په چا رپوټونه نه کوم چې یاره زما پیسې د DRC وباسي او یا دې د پاکستان عدالت ماله پیسې وباسي ماله دې نه وباسي دا پیسې او نه د DRC ماله وباسي دا پیسې. زمونږ یو قابل احترام ملګری د DRC ناست دی ما ته وایي چې مړه دا څه د سود خبرې دي. زه نن هغه د سود خبرې واضحه کوم چې ما دې سود کړلی. ما خپل ټیزټ ګاډ ورکړلی د 3 میاشتو 15 لاک روپۍ ګټه مې کړې خو په هغه 3 میاشتو په ځای باندې 1.5 کال وشو او په هغه ورځ مې په DRC کې هغه هلک ته وویل جمشید هغه زوی ته دا نومونه یې په دې علمه چې تاسو ټول یې وپېژنئ. یو سړی پردي مال ته نه ټینګېږي او پردي پمپ ته نه ټینګېږي او یو پردي بلډینګ ته نه ټینګېږي او ښکلې پټي ته یې نه ټینګېږي. نه هغه به زموږ نه ګاډي وهي او په چل ول به یې وهي او وروسته بیا DRC ته ځي او وایي چې دا زما سره سود وشو. زه هغه د جمشید زوی ته هم د DRC په کومیټۍ کې هم وویل چې جمشید زویه مهرباني وکړه 15 لاک روپۍ مې ټیزټ درکړلی 1.5 کال نه ټیم وخوړو ته 3 میاشتو په ځای اوس یې ماله په 20 لاک راکړه او په 21 لاک یې راکړه. که دا ما سود کړی نو DRC والا ته او ټولو محکمو ته زه وایم چې موږ د سودیان وایي او که دا سود نه وي نو زه ورته خواست کوم خفه کېږي دي نو مهرباني دې وکړي چې دې نوم اخوا چېرته ټک ونه کړي ولې چې دا په یو مسلمان سړي دا نوم ډېر بد لګي لکه دا نوم بنالي او ما ته داسې هم نه ښکاري چې په DRC کومیټۍ کې داسې مفتیان شته یا عالمان شته دغه پکې هم نشته. ته ځان نه پیتوی مه جوړوئ مهرباني وکړه دې نوم نه قلار شئ. په 1998 کې مې ښه ټیک ټاک ذمواري کړلې او ته چارباغ یو سړي له مې ته 50,000 کم د 80 لاک روپو ګاډي اخیستې دي او د هغې دپاره مې خپل ته پلار نیکه جایداد خرڅ کړلی 15 کناله د بابو په کس کې هغه پیسې مې ورکړلې خو نن په 2020 کې هم هغه 50,000 کم 80 لاک روپۍ نن هم هغه روپۍ دی. ته DRC ممبران ته زما مهرباني وکړئ دا که سودي
چې زه قلار شم او که دا سود نه نو بیا به دا نوم نالی. بل یو ګاډی مې ورکړلی چې زما په کلي کې فضل واحد نومې هلک ته تاسو ټول به یې پېژنئ. په 30 لکه روپۍ مې ویګو ګاډ اخیستی او 2006 ماډل و ته اسلام آباد نمبر و. ګاډی راته خراب شو. معاذ الرحمن پېښور ته بوته او 1.5 روپۍ پې هلته ولګېدې. په 24 لک شو. په 25 مې د 3 میاشتو په ټایم ورکو. ته هغه ګاډي نن 5 نه یا 6 کال دی. مال روپۍ څنګه راکوي؟ 15 لک روپۍ را سره نغدې کړو او 3 میاشتې را سره ټایم کړو. 1 لک روپۍ مې دې ګټلې. روپۍ اوس څنګه راکوي؟ چې کله د شلتالانو سیزن چې نو ماله په هفته کې 1000 روپۍ او 2000 روپۍ راکوي. هم زه پسې 3 پیرې لاړ شم چې ورور زه بې خرچه یم، سبزۍ پیسې را سره نشته، نو ماله 2000 روپۍ راکړي او یا 1000 روپۍ راکړي. بیا چې کله جمع شي اوس دا میاشت وشوه لکه هغه پیسې ختمې شوې. بیا به کال لکه زندګي وه دغه پیسې مال لاکوي 1000 2000 او 3000 دا په هفته کې مال لاکوي. 25 لک روپۍ به کله خلاصېږي؟ زه د DRC مشرانو قدرمنو مشرانو ته وایم که دا سود دی دا سود ما کړلی، خو مفتیان صاحبان ما ته ووایي چې یاره دا سود دی، دا سود مه کوه. نو زه به ټولو بارګینونو والو ته وایم چې بھائی دا سود به نه کوئ، ولې چې د سود دا نوم ډېر خراب دی او کمزورې سزا یې دا ده وایي ته خپلې مور سره چې لکه په خانه کعبه کې زنا وکړې د هغه ته کمزورو نه کمزورې سزا ده. دویمه خبره چې زه د کټ ګاډو کوم، عدالت حکم کړلی خو دې خوا پولیسو صاحبان مې پې ځان نه پوه کړی. هغه وایي موږ ته هغه ګاډي پکار دي کوم باندې چې مقدمې دي، مرګونه پکې شو دي، جوبلې شو دي، راتښتېدلي او عدالتونو په سپردارۍ ورکړلي. هغه ګاډي عدالت وایي دا ګاډي موږ ته دوباره پکار دي، دا موږ ته ونه راولئ. کم ګاډو چیسس او ویټ دی، کټ دی، څه شی دی دننه دغه ګاډي موږ له پکار دي. زه د دغه ګاډو خلاف نه کوم. کم ګاډي چې په سپردارۍ دي هغه دې ورکړي وله، کم ګاډي چې چیسس خراب دی، د غلا دی، د غولتۍ دی، هغه دې ورکړي. زه په پاکستان کې یو عام شهري یم، نه څه دهشتګر یم او نه څه بل څه یم چې قانون نه منم. ټیک ټاک قانون منم، خو ته عدالت کم حکم دی او پولیس صاحبان کم ډنډۍ راغستې ده او کار دغه کوي. ما 4 کاله ناظمي کړله خو ما د خپل کونسل لپاره هېڅ شی نه غوښتلی. ګوان مې شاته دا 2 ناست چې شاخان دی د بحرین او ښکلی ماما سراج خان، ما ته بیا عرفان چټان نوم دی نه، هغه ما ته دا د کټو ګاډو باچا دی. ما دا 4 کاله د دې کټو ګاډو ایستلي په اسامبلۍ کې. د خپل کونسل لپاره مې هېڅ شی نه غوښتلی خو صرف د غریبانو دپاره د کټو ګاډو خبره مې کړله. عدالت او پولیسو ته دا ووایم که کټ ګاډي نه صحیح نه کلمه تیره کوي او زمونږ د دې خوازخیلې تاڼې نه شروع کوي. DPO صاحب ستا د ټولو پولیسو سره، ستا د ټولو SHO سره ښه کټ ګاډي ولاړلي، بیا بهر ته ولې راوځئ؟ ته دې خپل نه شروع که او په تاڼې په مخ کې ورځئ که کټ ګاډی ونه سن زمونږ به څه نه څه ګیله ختمه شي. او که کابلي ګاډي نه سې نه ته کراچۍ نه شروع که، لاهور ته راشه، بیا قامي اسمبلۍ ته راشه او بیا صوبایي اسمبلو ته لاړ شه او دا غټ غټ جیپانو نه سن بیا راشه سوات ته، ځکه په سوات کې خو د حق هم نشته. نه د دې حکومت څه لیاز منم، نه د دې تېر حکومت منم او نه د بل حکومت منم. زه لکه PTI والا یم، خو لکه خبره دا ده دا خبرې به داسې کوم چې لکه هغه د دې غریب قوم دپاره وي، لکه نور ته PTI خلاف خبرې نه کوم. ګوره او ته حکومت منم په دې وجه نه چې لکه دوی زموږ باندې د کټو ګاډو یا ته روغو ګاډو څه لیاز موازه نشته. که یو سړی وایي چې دا زما په حکومت کې نه، دا به دروغ وایي. دا ته والي صاحب او ته باچا صاحب احسان زموږ باندې دی، د هغو معاهده ده که نه. حکومت پاکستان داسې کمزور هم نه دی چې موږ ته کسټم چور ګاډي پرېږدي. د هغو لیاز منو، ته هېڅ چا لیاز نشته په دې کې. مهرباني وکړئ که کټ ګاډي نه سئ او که روغ نه سئ، د کراچۍ نه یې شروع کړه او دا غټ غټ جیپانو نه سئ راشئ توکل په خدای زموږ نه ورسره ونسه. ته MPI او MNI نه ګاډي ونسه راشئ زموږ د غریبانو نه سوزکي ونسه. که دغه نه نسئ نو مهرباني وکړئ چې یو سړي به د چرګې خرڅې کړي، هګۍ خرڅې کړي، هغه به ځانه سوزکی اخیستی، بیا به ثابته ورځ پکې هغه سبزیانې خرڅوي او پکې مهي خرڅوي او 200 روپۍ به مازدیګر لګټي او خپلو بچو له پیرې ځغ ګټي. ته سوزکی ولې نسې د الله ولي؟
ته دې غټو غټو خلکو سره غټ غټ جیپان دي پکې کټاغه ول نه صحیح مهرباني وکړئ قلار شي دې قصونه او کنه قلارېږئ نو موږ دا ټول ګوره کټ ګاډي زما نه په بارګین کې شته نه زما په دې بارګینونو کې شته دا زه د قوم خبره کوم او که په دې قوم کې غیرت او تړي نو زه به دې مخکې یم او دا غریب قوم به راپسي که جلسه یې که جلوس یې او که تاڼه او که تحصیل او که جیل زه به مخکې تاسو به راپسې نو مهرباني دا حکومت وکړي چې دې شي نه ګوتې وباسي او لکه دا د غریبانان دا نوړی د دې خولې نه دې نشو کوي ډېره زیاته مهرباني وایي ستاسو تر راتلو ډېره زیاته مننه ناجوړه یم چې یو څو خبرې مې سره نور هم کړی خو یخنۍ والی یم که څه خبرو کې مې غلطیانې کړي د هغې هم بخښنه غواړم ځکه مشران مې مخاطب کړلې او خبرې مې کړلې نو که کومې خبرې مې غلطې کړي د هغې ډېره بخښنه غواړم مهرباني والسلام